ډېر محترم مسلمانان، نن یو بهترینه لا اله الا انت دا یو داسې وظیفه ده محترمو، داسې طاقتوره وظیفه ده، داسې بهترینه وظیفه ده، داسې د کمال نه ډکه وظیفه ده او داسې اسانه هم ده. اسانه هم ده، بهترینه هم ده، د قبولیت وظیفه ده، د حاجاتو وظیفه ده، د مشکلاتو وظیفه ده، د بیمارو وظیفه ده، د زړه د مرادونو، د زړه د حاجتونو، د زړه د من چاحت وظیفه ده، د پوره کېدو وظیفه ده. نو که غواړئ نو ویې کوئ او که نه غواړئ ستاسو خوښه ده. هر سړی د خپل ځان امیر دی، هر سړی د خپل ځان په خپل نفس په خپل ځان باندې معمور دی. نو نن سبا داسې وخت محترم و چې چاته چې یو ښه خبره کیم نو بعضې خلک په هغې باندې عمل نه کوي. خو به هر حال تاسو ته یو داسې وظیفه نن ښیم انشاءالله چې ډېره زیاته بهترینه ده، ډېره زیاته د کمال وظیفه ده او اسانه هم ده او صرف 100 وارې کول دي. او زمونږ غټو شیوخو، غټو علماء کرامو، فقهای کرامو، شیخ الحدیث، شیخ القرآنو، داسې غټ مفسرینو دا وظیفه ذکر کړې ده چې کوم محترم مسلمانان په حاجتونو کې نه کامیابیږي، مشکلات یې نه پوره کیږي، نو دا وظیفه هغوی ته پکار دي 100 وارې دا وظیفه روزانه د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره، د خپلو نکاحګانو دپاره، د خپل محبتونو دپاره، د جایز کارونو دپاره، د جایز خواهشاتو دپاره، د جایز ارمانونو دپاره دا وظیفه انشاءالله 100 وارې کوئ. چلته فرته انشاءالله چې الله جل شانه به مو سره حاجتونه ضرور به ضرور پوره کوي کو الله وغواړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو او خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، زمونږ د ملک سرمایه د مسافر حق هر ځای کې دي، کو ستاسو په رشته دارو کې دي، کو زمونږ دي، کو نور عام مسلمانان دي، مسافر دی، الله تعالی د ټولو مسافر له ډېرې خوشحالۍ دنیا او آخرت ورکړي. مسافر دی الله تعالی په خیر عافیت څخه خپلو میانو ته، خپلو اهل و عیال ته، خپلو بیبیانو ته راواپس کړی کې. محترمو، نن زمونږ وظیفه لا اله الا انت، لا اله الا انت، خو دې پسې یو څو ټکي دي. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. محترمو، دا ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده، ډېره زیاته د کمال وظیفه ده. چا چې هم دا وظیفه کړې ده په اخلاص سره، په یقین سره یې کړې ده، الله جل شانه د هغوی حاجتونه پوره کړي دي، الله یې مقاصد اسانوي. محترم مسلمانانو، دا وظیفه د حضرت یونس علیه السلام وظیفه ده، هغه وظیفه ده چې الله تعالی ورته د تیارو نه نجات ورکو. نو کوم مسلمانان چې په تیارو کې ژوند تیروي، د خپلو مشکلاتو په تیارو کې، د خپلو حاجتونو په تیارو کې، د خپلو بیماریانو په تیارو کې ژوند کوي، یا ستاسو اهل و عیال د هغه ژوند کوي، تاسو وایئ چې الله مشکلات آسان کړي. محترمو، دا وظیفه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روزانه 100 کارته ځان سره وایئ. او دا حدیث مبارک کې هم راځي، مفهوم یې داسې دی، رسول الله مبارک فرمایي چې 100 وارې وایئ، حاجات به مو پوره کېږي، مشکلات به مو پوره کېږي، غمونه دردونه هم الله جل شانه ختموي، د تیارو نه به راته الله تعالی رڼا ته تاسو راولي. ګوره، د انسان څخه ډېر مال دولت لیکن خوشحالي ورسره نشته، دی په تیارو کې دی. انسان څخه هر څه شته لیکن دې سه یو نیک خاوند نشته، یو نیکه بیبي ورسره نشته، دی د زندګي په تیارو کې ده. محترمو، د تیارو نه راوځئ، ځان رڼا ته راولئ، د خواهشاتو باندې خفه کېدئ، بل قدم پورته کېدو کې جنت دی. د الله تعالی خلاف کارونو باندې خفه کېدئ، دویم قدم ستاسو د حاجتونو پوره کېدو
دپاره به چوتیږي انشاءالله. الله تعالی مو د دنیا او آخرت ټولې خوشحالۍ په نصیب که. الله تعالی مو ډېر زیات خوشحاله او باد لره. مو هم په خپلو دعاګانو کې ډېر ډېر یاد ساتئ. موږ تاسو ته ډېر ډېر دعاګانې کوو. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله.